بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، د اهل سنت والجماعت مسلک د ایصال ثواب په اعتبار په حواله سره ده او نه خبره چې ایصال ثواب حق ته ژوندي ته هم او متوفا ته هم. د متوفانه د دې ایصال ثواب په ذریعه سره عذاب کمیږي او یا ختمیږي او یا مرتبه د دې ایصال ثواب په ذریعه سره اوچتیږي. دویمه خبره، ایصال ثواب د عبادت مالیو په ذریعه هم کیږي او د عبادت قولیو په ذریعه باندې هم کیږي او د عبادت بدنیو په ذریعه باندې هم کیږي. نو د اهل سنت والجماعت مسلک دو خبرې شوې. اولنې خبره، ایصال ثواب حق ته ژوندي ته هم او متوفا مړی ته هم. ایصال ثواب په ذریعه سره د مړی نه عذاب کمیږي یا ختمیږي یا مرتبه او مقام نور اوچتیږي. دویمه، ایصال ثواب د عبادت مالیو په ذریعه هم کیږي او د عبادت قولیو په ذریعه باندې هم صحیح ده او د عبادت بدنیو په ذریعه سره هم. یعنی که سړی مال ورکی او ثواب یو مړی ته وبخي دا ثواب ته رسی، یا تلاوت وکي ذکر اسکار وکي او ثواب مړی ته وبخي دا ته هم رسی، یا نوافل وکي روجي ونیسي حج عمره وکي او دا ثواب مړی ته وبخي نو دا ته هم رسی. د ایصال ثواب د پاره شرطونه دي. اول خبره دا ده چې د چا د پاره چې ایصال ثواب کول کیږي هغه به مؤمن وي، صحیح العقیده وي، او هم د قرنګي چې ایصال ثواب کوونکې به هم مؤمن او صحیح العقیده وي. بل خبره، د داسې عبادت ایصال ثواب بکي چې هغه عبادت نواقضونه خالی وي، لکه ریا، شهرت، سمعت، من او اذا او رواج وغیرہ دا پکې نه وي. بل خبره، که د ایصال ثواب د پاره مالی عبادت شوی وي نو مال به حلال وي. او شپږمه خبره، کم مال چې صدقه کیږي په هغه کې به د غائب یا د نابالغ حق نه وي. او بل خبره، بل شرط دا دی که د ایصال ثواب د پاره عبادت قولیه شوی وي، یعنی د قرآن کریم تلاوت شوی وي نو دا به بغیر معاوضه نه شوی وي، دې باندې اجرت معاوضه به نه ورکړی شوی. عمده قرنګې به تمه او د معاوضه هم نه وي. بنایه شرح د هدایه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 655. او که چرته کې د قاری په زړه کې د اغستلو نیت نه وي، لستونکي په زړه کې د اغستلو نیت نشته دی او بیا یې څوک ولا ورکړي نو دا صحیح ده، په دې کې هیڅ حرج نشته دی. لیکن نن سبا چې کم په رواج کې دننه راغلی دی چې قاری په خوله باندې خو څه نه وایي لیکن په زړه کې د اغستو نیت وي او هغې دپاره د ختم نه راغلی، اگر که په خوله باندې دی څه نه وایي که ور ورته نه کړی شي دی بې خفه کېږي هم نو دا صحیح نه ده. بل خبر دا چې د خپل ځان د طرفه چې کمی خاص ورته تخصیص بده نه راولي، چې که بده ورځ می تخصیص عقیده بده نه ساتي چې په دې ورځ باندې می کدا عمل وکړو نو د ثواب به ترسي، او که بده ورځ باندې می دا عمل ونکړو په نور ورځ باندې وکړو نو دا ثواب به نه رسي. دا طریقه بدعت ته. تخصیص به د ورځو دی نه کوي، تعیین د ورځو دی کولای شي چې ورځ دې متعین کی د خپل خپلوان راغونډولو او د سهولت لپاره دا جایز دی، او هغې دپاره تعیین د ورځ هم جایز دی. البته تخصیص ناجایز دی. تخصیص ویل کېږي چې په دغه ورځ کې مې ما وکړو نو بیا به د دې ثواب ورته رسي، په دې ورځ کې مې ونه کړو او وړاندې وروستې مو دې کړو نو بیا به ثواب نه رسي. دا صحیح نه ده. په فتاوا حقانیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 512 کې لیکلي دي چې په کوم کور کې د مړي په کوم کور کې چې د ضیافت دپاره او د ضیافت په طور چې پخلی وشي خوراک تیار کړي نو هلته کې خوړل دا مکروه دی. او که نور خلک د مړي کور ته ډوډۍ راوړي او هلته کې باغ وخت هلته خوري نو بیا فرق نه کوي. او باندې شو دا خبر چې د مړي وارثان د مړي په کور کې خوراک تیار کړي او بیا نور خلکو خو ته خوري د ایصال ثواب په نیت باندې نو دا هم ورکولی شي، په دې کې هم هیڅ حرج نشته دی. او همدغه قرنګې په صفحه نمبر جلد نمبر 1 صفحه نمبر 510 کې لیکلي دي چې د مړي وارثانو ته د ایصال ثواب دپاره صدقات هر وخت جایز دي. د وخت یو خاصوالی پکې نشته دی، کوم چې زموږ په رواجونو کې راغلي دي لکه د جمعې شوله او جمعې شپه شوله، درېیمه، ومه، لسمه، څلوېښتمه، تلین، د دې تخصیص ته پکې هېڅ ضرورت نشته دی. البته تعیین د هر ورځې که دی کوي نو دا جایز دی، که دا تخصیص کوي نو تخصیص شرعا ناجایز دی.
دلائل د ایصال ثواب په حواله سره ټول اول دلیل د مسلم شریف روایت ته عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کله یو انسان مړ شي نو عملونو سلسله ختم شي الا عن من ثلاث، لیکن د دریو سړو کسانو دا وایي دا سلسله نه ختمېږي، د دوی ثواب دوی ته بیا هم رستو رسي، ان صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. یو صدقه جاریه چې د ثواب د مرګ نه پس هم سړی ته ملاویږي، بل علم نافع چې علم زده کړی بل ته ښولی د دې ثواب هم چې څو پورې بل په عمل کې هغې بل ته ښي هغه بل په عمل کې د ثواب ملاویږي. دریم نیک اولاد چې دعاګانې ورته کوي څو پورې چې هغه دعاګانې کې هغه ثواب دته ملاویږي. دویم دلیل مشکات شریف صفحه نمبر 36 کې لیکلیم دی عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو عمل او نیکی د مړي نه وروستو سړي ته رسي پای کې دنه اولنی علم د چې خلکو ته رسولی او هغې خور کړی وي، او ولدا صالحا ترکه یا نیک اولاد چې د پاتې کړی وي، او مصحفا ورثه یا په میراث کې قرآن کریم پاتې کړی وي، او مسجدا بناه یا یو جومات جوړ کړی، او بیتا لابن السبیل اجراه یا یو مسافر خانه جوړه کړي، او صدقه اخرجها من ماله فی صحته وحیاته یا صدقه د خپل مال نه ویستې په خپل صحت کې بخپل ژوند کې تلحقه بعد موته دا ملحقیږي د ترسي پس د مرګ نه هم دته. نو ګوره په اول حدیث کې د انسان ذکر دی او په دویم حدیث کې د مؤمن ذکر دی. انسان او مؤمن دا عبارت ته د روح مال جسد نه، چې انسان ویل کېږي روح او جسد ته، نو دا ثوابونه روح مال جسد دواړو ته رسي او دې په ذریعه سره عذابونه کمیږي یا ختمیږي د روح مال جسد نه. دریم دلیل د مشکات شریف روایت دی عن عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې مړی په قبر کې داسې وي لکه چې په اوبو کې غرق شوی چې فریاد کوي، گویا چې د پلار د مور د رور یا د یو ملګري دعا د دې منتظر وي، په انتظار کې دم نوي. فاذا لحقته کان احب الیه من الدنیا وما فیها، چې کله دته د یو مړي دعا دته د چا دعا را ورسی نو دا هغه ته د دنیا او د دنیا کې څه هم د دې نه ډېر زیات محبوب او خوښ وي. وإن الله لا يدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم. مشکات شریف دا په حواله د مشکات شریف باندې او الله تعالی د ژوندۍ د دعاګانو په وجه د غرونو په شان رحمتونه مړي ته ورسوي، او بېشکه چې مړو ته د ژوندو تحفه د ټول محبوبه تحفه هغه لپاره استغفار کوون دي. ګوره د عالم دنیا په اعتبار سره د میت اطلاق په روح مال جسد باندې کیږي، یوازې په روح باندې نه کیږي، نو رحمتونه روح مال جسد دونو ته حاصلېږي. څلورم دلیل د بخاري شریف عن عائشه رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بخاري شریف باب من مات وعليه الصوم، څوک چې مړ شو او روجۍ پر پاتې وي په د باندې نو د طرف نه دی د ولی ونیسي. بل دلیل د مسلم شریف او د بخاري شریف روایت دی ان عائشه رضی الله عنها ان رجلا قال لنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتلت نفسها، چې یو زنانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې زما مور ناڅاپه مړه شوله، واظنها لو تکلمت، او زما دا یقین دی که چېرې دې خبرې کړې د صدقې خبره به یې کړې وه چې صدقه ورکړئ. فهل لها اجر ان تصدقت عنها، نو آیا هغې ته به څه اجر رسي که زه د هغې طرف نه خپل مور طرف نه صدقه وکړمه؟ قال نعم. نبي اسلام فرمایي چې او ته چې کومه صدقه وکړې ثواب به ستا مور یعنې مړي ته هغه میلاویږي. بخاري شریف باب موت الفجات البغتة
او د قرانګي مسلم شریف کی باب بھی دسی قائم شه ده باب وصول الثواب الصدقات الى الميت. حضرت او شپږم دلیل حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قربانی د پر یو ګټ واغستلو او د زیبه په وخت کې او فرمایي چې بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن امه محمد ثم زحا به. رواه مسلم. باب استحباب الاضحيه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ګډ واغستلو خپل ځان خپل اهل او عیال او خپل ټول امت په ثواب کې دنه پدې کې شریک کړل. وم نمبر دلیل عن ابن عباس رضی الله عنهما ان سعد بن عباده رضی الله عنهما توفیت امه وهو غائب عنها. حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه داغه مور وفات شي او د نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله زنوما او زما مور وفات شي و نو وی چې زنو ينفوها شيء ان تصدقت به عنها ای زما د مور ته د خیرات صدقات کزه غي طرف نه وکما څه فائدہ به ترسي ثواب به ملاويږي. قال نعم. نبی اسلام فرمایي چې او دا ثواب به ملاويږي. نو قال فاني اشهدك ان حائط المخراف صدقه عليها. مې تاسو گواه جوړوم چې زما باغ چې نومي مخراف ته ما دا د هغه لپاره صدقه کو. بخاری شریف باب اذا قال ارض او بستان صدقه عن امي فهو جائز. پورا په دې باندې بحث باب قائم کړی شوی دی. نو دا جائز دی، ثواب مړي ته په دې باندې رسی او ملاويږي. اتم نمبر دلیل ان ابي هريره رضی الله عنه قال ترفع للميت درجتهم. د مړي د لپاره قبر کی او په برزخ کې درجه او چتول کی. فیقول ای ربی ای شیء هذه، ای ربی ای شیء هذه. امر د پوسو کې چې ای زما رب دا په سبو جمع زما درجات دي اوچت شولو. فیقال اولی شی ولدک استغفر لك، چې ستا بچی ستا د لپاره بخنه اوختله هغه د هغه په وجه باندې ستا درجه اوچت کړی شي. الادب المفرد کتاب د امام بخاری رحمه الله او پای کې 36 نمبر دا حدیث دی. بل د مجموع الزوائد د امام حیثمی او حدیث نمبر 210 عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدمع الرجل يوم القيامة من الحسنات امثال الجبال. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او سړی ته به د قیامت پر ورځ د غنو په مقدار باندې نیکی ملاوي شي. فيقول ان هذا اب حیران چې دا نیکی د کم طرف راغلی. فيقال باستغفار ولد. اته به ویل چې ستاده بچی د استغفار او د بخنی په وجه باندې دا ټول نیکی ته ملاوي شولې. لسم نمبر دلیل د حضرت انس رضی الله عنه پر روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زما امت د ګناهونو سره قبرونو ته داخلول شي او بیا د ګناهونو نه صفا د قبرونو براپورته کړي شي. د خلکو د استغفار په وجه باندې الله تعالی د هغوی ګناهونو نه بالکل صفا کې. شرح الصدور صفحه نمبر 128. یو لسم نمبر دلیل حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړم چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایا زمون صدقات خیراتونه او دعاګانې مړو ته فائدہ رسوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل د تاکید سره یو فرمایل چې او ساسو دا ټول عملونه هغوی ته فائدہ هم رسي او په دې باندې متوفا مړ په داسې خوشاليږي چې څنګه تاسو په خپل او په قیمتي تحفه باندې خوشاليږي. مسند احمد. دولسم نمبر دلیل حضرت انس رضی الله عنه پر روایت کې راځي چې جبرئیل علیه السلام د ورثاو صدقات په لوخو کې واچي او د مړي د قبر خواته کېږي او بیا متوفا ته आवाज کوي چې دا ستاد کړي د اهل طرف نه تا لپاره تحفه راغلي دي. نو مړي هم قبول هم کې او په ډېر خوشاله او نور مړي چې د خپل اهل هغه د خپل اهل د خوانه او د هدیه نه ملای شي نه راغلي هغه په باندې ډېر زیات خفه شي. شرح الصدور صفحه نمبر 129. د لسم نمبر دلیل عن علي رضي الله عنه مرفوعا من مر على القبر وقرأ قل هو الله أحد 10 مرات ثم وهب أجره للأموات أعطى من الأجر بعد الأموات. حضرت علی رضی الله عنه روایت ته سوچ لزرا قل هو الله احد اولولي او ثواب مړي ته وبخنو الله تعالی به د مړو په مقدار دته هم اجر ورکړي. سوال لسم نمبر دلیل ان ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وألهاكم التكاثر ثم قال إني جعلت ثواب ما قرأت لأهل المقابر المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء إلى الله. سوچ دا ټول قرات وکي سورة فاتحه قل هو الله، سورة اخلاص، سورة تکاثر، او وی چې دا ټول مؤول سره قولی عبادت شول دا می د قبر والده او بخولو نو دا ټول د دوی د پاره سفارش میا وکي. عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف الله عنهم وكان به بعدد من فيها حسنات. چاچی سورة فاتحه اول سورة ياسين اول وستلو او بيد مقبره والته او بخرنو الله پاک د دې سورة ياسين به برکت سره داغه گناهونه التکی معاف کی او سونه هم مړ التکی سونه نیکی د هغه مقدار باندې نیکو اجر الله تعالی ورکي. بل دلیل کم فضائل اعمال کی شیخ الحدیث سے ذکر کړی دی. شیخ ابو زید قرطبی رحمه الله فرمایي چې ما اوریدلی او چې څوک او یا زره زله لا اله الا الله اوي نو دا د الله تعالی ورله جهنم نه نجات پته ملاویږي. نو ما او یا زره زله لا اله الا 70000 پیره ما او لا اله الا الله د خپل ځان د پاره هم اولوسل او د خپل بیبي د پاره به هم اولوسل او د آخرت د پاره میزان سره بخپل عملنامه کې دا ذخیره کړم. حضرت قرطبی رحم الله فرمایي چې یو ورځ زما سره یو صاحب الکشف ځوانو چې هغه د بعض حالت منکشف کېدل هغه ناسو په ډوډۍ باندې ناسه په جړا شو او ویل چې زما مور په جهنم کې ده. حضرت امام قرطبی رحم الله فرمایي چې ما هغه او یا زره لا اله الا الله د مور ته وبخل لږ وروسته هغه ځوان بیا دم په خوشاله شو او ما ته وی چې بابا الله تعالی زما مور له نجات ورکو. فضائل اعمال صفحه نمبر 486. بل واقع دغه رنګ خطبات حکیم العصر کې بجل نمبر 6 صفحه نمبر 131 کې مفتی رشید احمد گنگوی رحم الله په حواله سره راغلی ده چې مفتی رشید احمد گنگوی رحم الله خانقاه ته چایو د خاور د کودري لوخه راوړو لیکل چې به د خلکو په هغه لوخه کې د کندولي کې او واچول نو به ترخیش ولې او چې کله هغه او به راواغسته په بل لوخي په بل ګلاس کې به واچول نو هغه به عام مقدار برابرۍ بشولې خوږی بشولې نو خلک حیران شول. نو یو ځل چې مفتی رشید احمد گنگوی رحمه الله ته خبر وکړم چې د سې واقع شوی دا چې دا د لوخ ته چې کله او به واچو د ترخیشي دین راواړو بل ته واچو بیا هغه شانت خپل عملت تراشي نو هغه مراقبه شول او مراقبین ورسې او فرمایي چې د دې کندولي خوره د کوم قبرستان راغسل شوی دا په کم قبر کې ده نه ده هغه قبر والا ته عذاب کیږي عذاب وته ملاویږي. د هغه عذاب اثرات د چې دا کندولي کې د نه چکل او بواشول شي نو دا کندولي هم او ترخیش دي سره. نو حضرت گنگوی رحم الله او فرمایل چې او یا زره لا اله الا الله او او ثواب هغه مړ ته او بخي نو چې کله او یا زره پوری دا وظیفه پوره شوله او دا ثواب مړ ته او بخلې شلو او بیا کله معاینه وکړه شو نو هغه ترخی او بینه ترخواله بالکل ختم شوی. خطبات حکیم العصر جلد نمبر 6 صفحه نمبر 131. نو د اهل سنت والجماعت د موقف مسلک ایصال ثواب په اعتبار سره دا چې ایصال ثواب حق ته ژوندۍ ته هم او متوفا مړي ته هم متوفا ته ایصال ثواب کول په ذریعہ سره عذاب دینه کمیږي او یا ختميږي او یا کده نیک وینو مقام او مرتبه به سره اوچتيږي. دویم د ایصال ثواب عبادت مالیو په ذریعہ سره هم کیږي عبادت قولیو په ذریعہ سره هم کیږي او عبادت بدنیو په ذریعہ سره هم کیږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.